مشهور مثال خو درنه ورک نه ده که کریمه ببخشای برحالها ما کې جوړوي زید قائمون. مولانا صاحب طریقه د اجرا دا ده چې اول منطق چې شروع کیږي د علم نه شروع کیږي کنه بس دا په ذهن کې داسې مستحضر کا ځان سره سترګې پټې کړه علم نه شروع کیږي علم تصور تصدیق بیا ار یو بدیهي نظري خلاصه شو خبره بیا دلالت بدلالت کې لفظي غیر لفظي بیا وضعي طبيعي عقلي بیا لغنه ورسته وضعي مطابقي تضمني التزامي لفظ مفرد مرکب مفرد په اعتبار د استقلال عدم استقلال سره اسم کلمه ادات مفرد په اعتبار د وحدت او د کثرت سره واحد المعنى کثیر المعنى جزئی کلی متواتی کلی مشکک منقول مشترک حقیقت مجاز دا بل تقسیم خلاص صحیح شو. بیا بستر کې ځان سره پټ کې ختم شو دی ځای پورې خبره خلاص شو. ا کلیم په کې لاړ جزیم په کې لاړ په اعتبار د معنا او د مفهوم سره که بیا نه درېږي تقسیم پکې وک په اعتبار د معنا او هغه سره مفهوم او معنا دوه قسمه ده کلی او جزئی. دا کلی ده که جزئی ده جزئی کې بیا جزئی اضافي ده که جزئی حقيقي ده کلی کې کلی متواتی ده کلی مشکک ده کلیات خمسو کې کوم یو ده اوش جنس نو پلان د پلان دا د شکل وکړه نو د مفرد کار ختم شو تر دې ځای پورې نو را بشي مرکب ته چراغ نه نو به چې مرکب تام ده که ناقص ناقص کې مولانا صاحب تقیدی ده که غیر تقیدی ده او کتام شي تام کې آل تر اختیا وایي بیا پاغه کې خاصه بیا لسر نه بیا وایم درته نو بیا تام کې مولانا صاحب تام ته قضیه وایي دا قضیه حملیه ده که شرطیه ده حملیه په اعتبار د موضوع سره پنځه قسمه ده شخصیه ده محصوره ده مهمله طبعیه مهمله قدمایه ده که متاخریه ده او که طبعیه ده په اعتبار د نسبت سره موجبه ده که سالبه ده په اعتبار د جهت سره مطلقه ده که موجهه ده په اعتبار د جزئیت د حرف سلب سره معدوله ده که محصله ده په اعتبار د جزئیات د حرف سور سره د محمول نه منحرفه ده که غیر منحرفه ده دا به بیا تاسو په اعتبار د دې سره کوي په حملیه کې او بیا به مولانا صاحب تاسو تقسیم پکې چلوي په شرطیه کې دا شرطیه متصله ده که منفصله ده متصله کې بیا لزومیه ده که اتفاقیه ده منفصله کې ما حقیقه منفصله معنیت الجمع ده که معنیت الخلوه ده بیا ار یو په دې کې عنادیه ده که اتفاقیه ده چې دا کله ختم شو بیا بلغنه ورستا بیا دا کوي چې را بسې چې دا جز د قیاس ده که نه د جز د قیاس که جز د قیاس صغرا ده که کبرا ده مقدمه شرطیه ده که مقدمه استثنائیه ده بیا دینه قیاس کوم قیاس جوړ ده قیاس په اعتبار د ماده سره دوه قسمه ده په اعتبار د هيئت سره په اعتبار د هيئت سره یو قیاس استثنایی ده بل قیاس اقترانی ده استثنایی وضعی ده بل رفعی ده اقترانی چې د یو حملی ده بل شرطی ده په اعتبار د ماده سره بیا پنځه قسمه ده قیاس برهانی خطابی شعری سبستی او خطابی جدلی نو دغه پنځه قسمه قیاس چې کوم دا په اعتبار د ماده سره ده دغه طریقه ده نو دغه طریقه به تاسو بزین کې کینه ویا نو ابتدا نه شروع شیا الک زید علم ده معلوم ده علم خدلته مولانا صاحب زید معلوم ده دلته چې دا تخته کې لیکلي کتاب کې لیکلي دا علوم نه دي دا څه شی دي معلومات دي نو زید معلوم ده وستانه تاسو کوم زید معلوم دي علم حصولی ده کدي علم حضوری ده دی علم حصولی زه به درته وایم تاسو مو وایي معلوم دی علم حصولی ده معلوم دی علم حضوری ولې نه ده وای ځکه لوجه دی عدم دی علایق ثلاثونه علم حضوری درې علاقه غوړي زید لما سره عینم نه ده زید د مال لپاره صفتم نه ده زید د مال لپاره معلول او مخلوقم نه ده دا دی الله مخلوق ده علت ورته الله ده نو یو علاقه نشته په زید باندې زما علم کوم علم ده حصولی ده بیا مولانا صاحب معلوم دی علم حصولی کی تصوری ده که تصدیقی ده ته براته وای چې تصوری ده تصور مولانا صاحب په المفرد ده که تصور په نسبت ده تصور په المفرد ده تصور په المفرد کې هغه احساسي ده که توهمي ده که تعقلی ده که کوم یو ده احساسي ده بیا په دې کې بدیهی ده که نظری ده نو ته به وایې چې زید چې کوم ده بدیهی ده ولې بدیهیاتو کې دا د مشاهداتو نه ده صحیح ده کنه بیا بلیغنه ورسته بیا راولار شي چاته پس راتیره د چې دا ختم شو نو بیا به وایي چې زید کې دلالت شته که نشته او شته که نه دلالت ولکون الشیء بحيث يلزم من العلم به الشیء العلم بشيء اخر دلالت پکې لفظي ده که غیر لفظي ده نو ته به وایي چې زید کې دلالت لفظي ده ولې دال پکې لفظ ده دال څه ده پکې لفظ ده دلالت لفظي کې وضعي ده که طبعي ده که عقلي ده نو ته به وایي چې وضعي ده ولې ځکه دال واضح وضع کړی د معنا لپاره بیا په وضعي کې چې کوم د مطابقي تضمني التزامي کوم یو ده زید دلالت په کل معنا موضوع له ده نو چې په کل معنا موضوع نو کوم دلالت شو مطابقي شو نو بیا لغنه واوړه چې کله دلالات ختم شو نو اوس بل لفظ ترا واوړي چې دا لفظ ده که غیر
لفظ د لفظ د ولې تلفظ په باندې کیږي لفظ کې مولانا صاحب موضوع له موضوعه ده ځکه معنا لري نو بیا په هغه کې مفرد د مرکب د مفرد ده ولې جز د لفظ دلالت په جز د معنا باندې نه کوي بیا په مفرد کې مولانا اسم د کلمه د ادات ته اسم ده ولې اسم د ځکه دلالت په خپل معنا مستقله کوي بغیر د زمین او مقترن نه د تر یو دی ازمنه ثلاثه پورې بیا په اسم کې یا په مفرد کې واحد المعنا ده که کثیر المعنا ده واحد المعنا ده ځکه معنا موضوع له یو ده په واحد المعنا کې جزئی ده که کلی ده نو ته وایي جزئی ده ولې تشخص وضعا ده پکې د کې تشخص ده او چا کې چې تشخص وي غته سوی جزئی وایي نو مولانا جزئی کې جزئی حقيقي ده کې اضافي ده نو ته وایي چې دا جزئی حقيقي ده ولې نفس تصوري معنی دی وقوري شرکت نه ده او جزئی اضافي نه ده جزئی اضافي نه ده هغه هم جوړېدلی شي پکې خو جزئی حقيقي کې د من خبره ده اگر که جزئی اضافي ولې هر جزئی حقيقي اضافي چیرته چې جزئی حقيقي ونه ورته جزئی اضافي نه ځکه اخص تحت العام جوړیږي هلته بیا لغنه ورسته چې کله واوختي دا غته نو د جزئی کارم خلاص شو اوس غونډې جملې ته راسه زید قائمون چې کوم ده دا مفرد ده مرکب ده مرکب ده نور دلالت هغه زوړ ملا زړې تراوی دي ښه نو په لحاظ بیا په مرکب کې مرکب تام ده که ناقص ده نو توی تام ده تام کې انشاء ده که خبر ده خبر ده قضیه مرتوی قضیه کې دا حملیه ده که شرطیه ده حملیه ده ولې حملیه ده نو بیا به وایي چې ځکه د کې حکم سوی ده بثبوت شیء لشیء او نفی عنه دا به په خپل ځای کې ووایو نور اجرا یې خواته مه کویه نو بیا به بیا درته وایم چې په حملیه کې په اعتبار د موضوع سره کوم قسم ده نو ته به وایي چې شخصیه ده ځکه موضوع پکې شخصي معین ده چې زید ده بیا په اعتبار د نسبت سره موجبه ده که سالبه ده ته به وایي موجبه ده ولې د کې حکم سوی ده بثبوت شیء لشیء نه په نفي سره نو دا سالبه نه ده موجبه ده بیا په اعتبار د جهت سره مطلقه ده که موجهه ده نو ته به وایي چې دا مطلقه ده مطلقه ولې ده ځکه جهت پکې نه ده ذکر کوم ویل چې زید قائم بالامکان نو بیا براته وایي چې دا موجهه ده خو ما جهت سره ذکر کړی نه ده په اعتبار د جزئیت د حرف سلب سره نو ته براته وایي چې دا محصله ده که معدوله ده نو زه درته وایم چې دا محصله ده ځکه حرف سلب جز دی طرفین څخه یو طرف نم نه ده نو دغه طریقه ده بیا جز لا د قیاس نه ده که کله جز د قیاس شو نو بیا به ته په قیاس کې خپلې طریقې جاری کړي چې قیاس په اعتبار د هیئت سره استثنایی ده او رفعي ده په اعتبار د مادې سره دغه پنځه قسمه دي وهمیاتونه جوړ ده صادقونه ده کاذبونه ده مفید د یقین ده او څه ده دا به بیا په غذای کې کوي پوه شوې نو دغه طریقه ده نو تاسو به اول نه چا نه شروع کوئ معلوم نه ښه ځکه علم منطق له چا نه شروع کېږي علم نه علم دوه قسمه ده حصولي او حضوري نو اول به ووایي چې دا معلوم د علم حصولي ده که د حضوري نو ته به وایي چې د علم حصولي علم اصولي کې معلوم دي تصور ده که د تصدیق ده نو ته به وایې تصور بیا تصور کې تصور په المفرد ده که په نسبت ده نو ته به وایې په المفرد دقسې طریقې به چلوي وشو مولانا صاحب